آیت نمبر 21 ختم شو باغی کے دلیل عقلی انفسی ذکر شو چې تاسو الله پیدا کړی او تاسو نه مخکې هم الله پیدا کړی دي نو خالص دا غي عبادت کوئ دبل چا عبادت مکوئ اس الذی جعل لكم الارض فراشا آیت نمبر 22 دا هم دلیل عقلی دے خودے توئی دلیل عقلی آفاقی پا آفاقی کے الارض چی دے نداد سفلی دے یا تحتانی دے اور اس تو چی والسماء بناءن دے ناغا فوقانی دے او علوی دے اور ان ماتا اس ذکر کرو ندابل دلیل عقلی ذکر کئی و توحید بانے الذی اللہ ذات تے جعلا یعنی خلقا جعلا پمانا دا خلقا جعلا چی پیدا کری دا لکم ستاسو دا پارا جوڑا کری دا ستاسو دا پارا الارض زمکا ستاسو دا پارا جوڑا کری دا فراشن دا فراشن چی دینو دا حال دا سی حالت کی چی دا غوڑی دلی دا یو فرش دے دا یو لوی قالین دے عظیم قالین دے فراشن فرش فراشن غوڑی دلی زمکی پیدا کڑا ستاسو دا پارا پا دا سی حالت کی چی وی غوڑا والا ستاسو دا پارا نگورا دا یو لوی قالین دے عظیم قالین دے تاسو پا دیوانی گرزئی نگورا دا اللہ سمر لوی رحم دے او یو لوی نعمت دے بتاسو دا زمکا چی دا اللہ دومرا سخت اندنا پیدا کری چی تاسو بکی کار نشے کولے یعنی وسپانا ندا نا دومرا نرما دا چی تاسو بکی را غرزے گئی بالکل یو بیلنس قالین دیستا سورا پارا فراشن فرش والسماء او گرا او دا زمکا چی دا ندائی دا سی پیدا کلا چی دا زنگوٹے ہم ندا چی تاسو بکی راو غرزے گئی نو گرا خود یوم نو چنڈی گیوم نو حالن کی سمرا مخلوق پی گرزی والسماء بناء دا دلیل عقلی آفاقی علوی او فوقانی والسماء او اسمانی پیدا کو جوڑی کو ستاسو دا پارا والسماء دا پاک جعل بانی عطف تے وجعل السماء او پیدائی کو اسمان ستاسو دا پارا بناء چت محفوظ بناء سقفا محفوظا بل زیرازی کا نا اللہ وی دا اسمان ماستا سورا پارا یو محفوظ چت جوڑ کرے رہے والسماء او اسمان یعنی پیدائی کو جوڑی کو اسمان بناء دا سی حالت کی چیدہ چت تے بناء یو چت بناء مانا دا سقفا سقفن چت ہوئی نزل تا دا بناء مانا دا چت سقفن دا استاسو را پارا یو عظیم چت جوڑ کو ذکر انسان تا دا زمکی او دا اسمان ضرورت دا یو قالین ضرورتی او لپاس دا چت ضرورتی نا اسمان چت شو او زمکا قالین شو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اوگر داوز دلیل عقلی آفاقی جوی دے ذکر چی ردی تعلق دا فضا سر دے ذکر باران دا اسمان نہ راوری باران چی دے نو دا اسمان نہ راوری
باران د وریځو نه وري او وریځې داسې نږدې دي اسمان کم ځای دی خو الله رب العزت چې د باران تذکره کوي نو د اسمان نه ورو دا ولي دا ځکه چې د اسمان نه مراد دی یعنې زماره طرفه دا باران درځي زما په حکم درځي استیلا هم دي سیدا وای دا ټول کارونه د اسمان نه کیږي مطلب دا دی د الله په اختیار کې دي ته استیلا وایي دا استیلا د محاوره ده حالانکه باران خو د اسمان نه نه ورېږي یا باران خو د وریځو نه ورېږي خو دا وریځې هم الله نه وایي نو یو دا مطلب اسمان ځکه ذکر کوي دویم دا چې کل ما فوقک فهو سماء ګوره چې ستا لپاسه دی هغه اسمان دی نو په موږ لپاسه اوس دا چت چې دی دا زموږ اسمان دی نو اسمان چې ستا په سر لپاسه وي بس هغې ته اسمان وایي نو وریځې په موږ لپاسه دي که نه نو ځکه وایي د وریځو په ځای د سحاب په ځای باندې اسمان ذکر کوي وانزل من السماء ماء اشخنو وانزل من السحاب ماء ان کې حقیقت خدا سره نو اسمان بس خو چې پتا لا استا پسر لا پاسه جو اسمان دی وس نو مانس شوا راوري الله تعالی من السماء د پورتنا د ور یزنا ما ان اوبراوري د پورتنا اوبراوري سما وانزل من السماء ماء او راوري من السماء دور یزنا ماء باران اوبو اوس ګوره باران یو نوی المطر یو نوی داسې یو نوی چې وانزل من السماء المطر چې راوري د اسمان نه باران نو مطور یې نه دی ویلی ما اني ویلی دې کې نقطه دا ده چې اصل اوبه چې دي هغه د باران دي ځکه چې باران نه نو بیا تا ته اوبه نه میلاوېږي چینې به وچې شي خوړونه به وچ شي سیندونه به وچ شي ولې به وچې شي دا خو بارانونه وشي او واورې وشي نو د هغې نه د قدرتی پایپ لاینز دی او ټانکۍ دي په دې ځمکه کې هلته کې الله دا اوبه سټارټ کوي په خپل غیبي قوتونو نو هغه اوبه بیا تا ته په ځمکه کې میلاوېږي که ته چینو په شکل کې د کوهو په شکل کې د ولو په شکل کې نهرونو په شکل کې سیندونو په شکل کې دا اوبه دي د باران نو ما اني ځکه ویلی دی چې اصل اوبه چې تا ته میلاوېږي د باران اوبه دي بل دا چې د ټولو نه پاکې اوبه خالصې اوبه هغه د باران اوبه دي وانزل من السماء او راویلېږلې یا رالیږي من السماء د وریځونه د پورته نه ما ان باران راوری پتا سبانه دا د الله لوی نعمت دی ځکه خو بطور نعمت تاسو ته ما ویلو چې دې ته وایي تذکیر بآلاء الله دا خو الله تعالی موږ ته خپل نعمتونه رایاد کړه دلایل عقلی هم دي او تذکیر بآلاء الله هم دی فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پس راوباسی اخرج یخرج اخراج راوستل راټو کول راوستل فاخرج پس راویستو یا راوباسی به پدیو بو سرا به پدیو بو سرا دا کمی چې مخکې ذکر شوی من السماء ماء دغه بو سرا بدی باران سرا فاخرج پس راوباسی الله به پدیو بو سرا من الثمرات دا قسم میونا دا قسم غلونا الثمرات دا ثمرتن جمع دا
ثمرات د ثمرتون جمع ده، میوه غلا ټول ته شامل دي. نو دا غلی الله رب العزت د دې ځمکې نه ستاسو دپاره راټوکوي. څومره مهربانه ذات دی. فاخرج پس رو باشي به په دې باران سره من الثمرات من انواع الثمرات، انواع قسم میوه او غلی دا دې باران سره وشي کنه. دار سره پارا رزقا خوراک لکم ستاسو دا پارا اے الثمرات من الثمرات رزقا لکم او بل دې سره دی ولی انعامکم ستاسو د سارو دا پارا نګورا تاکلونا تاسو خوري دا غیا غمزغړې دا غي غلو اصل شیغه تاسو خوري کم چې بوستی چاره دا آغا ساروی خوري نو خشه الله تاسو لدر کو اور ردیشه اغی سارو لور کو حیوانات لور نتد اللہ فنیزمانی یو مقدس او معظم جنسی زدی ازک اللہ استاد خوراکم دا سی خیال وساتو چې تاله هغه شی در کوچیرا زما دا بنده دی انسان دی چې د دې تکرک ونشي نفرت ونشي. الله وی زستا سودا څخه خیال ساتم. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم خوراک تاسو د پارا فلا تجعلوا دي تو ثمرای دلائل اور اللہ تعالی داول ذکر کرا بیا دلائل ذکر کرل اس دلائل ثمرہ دادا اللہ وی فلا تجعلوا پاستاسو مجوڑوی فلا تجعلوا مگرزوی مجوڑوی للہ دا اللہ سرام اندادن شریکان انداد دا ند جمع دا ند نون دال ند مساوی تو ند ایکول برابر ہمسر. فلا تجعلوا پس مگر زوی للہ دا اللہ سرا اندادن امثالا ایکول زو دا اللہ سرا برابر مگر زوی یعنی دا اللہ صفتنا غیر لمور کوئی دا موئے چی اللہ ما فوق الاسباب بغیر دا اسبابنا مدد کون کے رہے خو پلان کے بابا امرا رسی پلان کے پیر امرا رسی یا پیغمبر امرا رسی نا ما فوق الاسباب او غیبی مدد کو ان کے صرف یو اللہ نے بل سو او تاستا دا ویلے شوی دی چې الله رب العزت په ډېر حکیمانه انداز سره حکیمانه باندې هم کوي خو حکیمانه انداز سره یعنی چې موږ پوه کوي حکیمانه انداز دی ته وایي چې موږ په نرمۍ پوه کوي په داسې الفاظو موږ پوه کوي چې یو انفړ زمیندار هم په هغې پوهېږي الله دې موږ پوه کوي یو خو حاکمانه انداز دی نو خو الله کوي ځکه بادشاه نه خو حکیمانه انداز الله اختیاروي وایي ته چې ما پرېږدې بل ته غیبی مدد د بل نه غواړې او بل رابلې نو دا ته چې څوک رابلې د هغه داسې غوږونه شته چې واوري پرې مطلب غوږونه خو شته ټیک ټک شته خو داسې شته چې واوري پرې په خبر کې پروت دی غوږونه خو شته خو داسې خو نه دي که نه چې واوري
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قبر کې پروت دی کنه نه ته آی هغه باندې څه ارشته هم نه کېږي هغه په خپل قبر کې پروت دی وای وګونه شته خو دې چې وایي دي نشته نو الله وی دا چې وګونه شته چې وایي دا زمونږ د ټولو عقیده ده چې پیغمبر اسلام په خپل قبر مبارک کې دا غي هغه جسد اطهر پاک خپل حالت باندې پروت دی تماشه دی ولا وکړه نو اقا شان دی خصوص کې راس پردې نشي اجازه نشته اشاره وته هم اقا شان پروت دی ځکه د پیغمبر جسم دا ځمکه خاوري کوي نو خوري نو هم اقا شان دی دا زموږ عقیده ده او چې دې نه انکار کوي کافر کیږي نو پیغمبر علیه السلام جسم هم اقا شان پروت دی خو غوګونه خروغ دي سترګې روغې دي اسو خو فنکشنل دي نه دي کنه اوس پوښتنه نو الله وی دا ته چې څوک را بلې نو داسې غوګونه شته چې ستا خبره واوري نشته داسې خپې شته چې پتا پسې راشي نشته داسې ژبه شته چې ستا تعالی جواب درکړي نشته داسې سترګې شته چې تا ویني نشته نو چې او داسې لاس شته چې په هغې نیولو کې نشته نو الله به ولې راولي بې پیدې کار ولې کوي زب غیر اسبابونه تا ترا رسما نو ما ته ولی आवाज نه کوي دې ولی چې یا محمد یا رسول الله اغثني خدا غواړي چې یا الله اغثني زه در رسیدې شم خو بل نشي در رسیدې نو الله رب العزت زکه فرمایي فلا تجعلوا پس مگر زوی ما جوړوي کنه ها کا پدې اسمانونو کې یو خاص کې یو پوتس کې دا تاسو چې څوک را بلې کاغي پیدا کړي او جوړ کړي د زول صحیح څه په ورته په لوهیت کې دې رسی کپدې زمګه کې څه شی پیدا کړي یو ذره د خاوري پیدا کړي پدې دومره لوی ځمکه کې وخی زه به ځان سره یو شان کوم نشته نو ولې زما سره یو شان کوي دا ارسه خو ټول الله ما تاسو دا زکو نشي دا زکوم خدا ارسه بیا زکوم کنه نو فلا تجعلوا دې توي سمري دلائل پس مگر زوی لله دا الله سره اندادن شرکا فی العباده شریکان امثال برابر یوشان دا الله صفاتنا غیر زمور کوي وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ الله وی خپوهیږئ چې دا ځمکه او اسمانونه دا ټول کائنات خالص یو الله پیدا کړی ذکر دې هغه سره کافر چې و د هندوان د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دور هغه ټولو د دې گواهی نه کوله چې دې هر څه مالک او خالق صرف یو الله دی نو الله وی وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا هر څه الله پیدا کړی دی د بل چا پکې څه شرکت او سمادت نشته نو چې دومره پوهیږئ نو بیا دا هم اومنه کنه چې الہم خالص هغه دی معبودم خالص هغه دی منئی چې خالق خالص الله دی مالک خالص الله دی هغه چې تلبیه یې څه وي یا اللهم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکه وما ملک دې تلبیه ما وایي دا به خپل طرف یو ځای کول چې تاسو هیڅ شریک نشتی ها یو شریک تاسو رشتي چې دا غي هم ته مالکی او دا غي شرکاو په اختیار کې چې سدي دا غي هم ته مالکی ملکیت د باری تعالی خو غو منو خالقیت د باری تعالی خو غو منو
خو الوهیت کی جګړه بس کېو په الوهیت هغه داوی چې الله تعالی دې غیر لا په خپل مخلوق کې اوس اختیارات ورکړي نو جګړه بس کېو چې نه دی ورکړي هغه ورکړي نو هغه منو چې دا هر څه الله کوي اندادن شریکان وانتم تعلمون ذکر وانتم تعلمون اسنو چې وانتم تعلمون وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ نو چې دومره پوهیږئ نو بیا ولې نه منئ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ګوره مخکې تاسو ته ما ویلو که نه چې خبره دوه بنیادي خبرې به ذکر کوي یو توحید یو رسالت نو داور توحید بنیادي خبره هغه ذکر شو هغې باندې دلایل ذکر شو ثمره دلایل هم ختمه شو اوس رسالت باندې هم کفار خو شکوک کول کنه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر نه دی نو الله رب العزت هغه دویمه دعوه ذکر کوي بنیادی چې هغه څه شی دی هغه رسالت دی یعنی صداقت الرسول صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام صداقت چې دا په حق پیغمبر دی نو هغه باندې څه شوبه خو بل خبره دا وسره یاد کړئ چې د صداقت الرسول سره صداقت القرآن دا لازم ده صداقت الرسول او صداقت القرآن دا دوانه داوی چې دی کنه دا لا ينفك دي دا لازم ملزوم دي دا دی بل نه جدا کی یعنی صداقت الرسول سره صداقت القرآن هم ده نو د دوانو په یو ځای تذکرہ کوي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم زما پیغمبر دی ما چې دلته کوم کتاب ورکړی دی هغه د شکوک نه بالکل بالا تر دی او که ستاسو پکې ذره هم شکي نو دې په شان راوړه نو چیلنج هم ورکوي نو ګورئ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ دا دعوه د رسالت هم دا او د صداقت القرآن وَإِن كُنتُمْ او کاچری یی تاسو فی ریبن پشکی فی ریبن فی شکن ریب شک فی ریبن پشکی د سبب بارکی مما داغی کتاب پا بارکی نزلنا چی منگ لگ لگ را لی گلے دے علا عبدنا پخپل بندبانے منگ چه پخپل بندبانی لگ لگ کم کتاب را لے گلے دے یعنی قرآن پاک پدے بارکی کستا سشکی وَإِن كُنتُمْ او کچری یی تاسو فی ریبن پشک مما دا آغی کتاب پا بارکی دا آغی وحی پا بارکی نزلنا چی منگا لگا لگا را لیگو علا عبدنا پخپل بندبانی گورا پیغمبر علیہ السلام تی عبد ہوئے داسی ونی چی علا محمد علا عبدنا پدے کی اشارہ دے خبری تور کرا چی اصل بندد اللہ چی وغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دا اللہ تعالی پا مخلوق کی دا طولنا لوی غلام لوی تابدار اللہ تا دیر زیاد دا طولنا زیاد سرندر اغو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزکوی علا عبدنا فخپل بندبانی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کم ذکی چھے اللہ رب العزت پا قرآن پاک کی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت ذکر کی لوی شان ذکر کی نو ارت کی اللہ رب العزت عبد لفظ رہی نو گو رہی قرآن پاک نزول پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے دا عظیم خبر ادا کنا دا عظیم ادا کنا دا قرآن نزول
نو په دې ځای کې دې نو چې علی محمد ویل علی عبدنا، نو الله رب العزت ته دا عبد چې د خپل بنده سره دا ډیر زیات خوښ دی. نو ځکه په اعلی مقام د پیغمبر علیه السلام کې دا عبد لفظ راوړي. معراج دا پورته چې خېجو پیغمبر علیه السلام په 15مې سپارې په شروع کې د معراج او د اسراء ذکر دی. الته الله رب العزت عبد راوړي، اے سبحان الذي اسرا بعبده، پاک دے اللہ چې د شپې بوتو خپل بندا، خپل بندای بوتو، دشنو چې محمد صلی الله علیه وسلم بوتو، دشنو چې خپل پیغمبر بوتو، وی خپل بندای بوتو. دلته هم د قرآن د نزول خبره، دلته هم عبد راوړي. نو دا اعلی مقام د پیغمبر علیہ السلام چې ذکر کیږي نو الته لفظ د عبد راځي. او ها وان كنتم نزلنا على عبدنا، چې منګه لګ لګ را لیږو په خپل بنده باندې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې. علی عبدنا دا ځان ته اضافت کړی دی الله، علی عبدنا په خپل بنده باندې. دا اضافت للتشریف دی ته وایي، اضافت للتشریف دا د شرافت او د عزت اضافت دی. اوس که تاسو شک کوئ نو فاتو بصورتن، ورا دې ته وسوئ دا امر تعجیز دی. اے فاتو بصورتن پس راوړئ یو صورت من مثلی پشان د دې. اوس ګوره الله امر کوي، حکم کوي، وایي راوړئ. نو دی راوړی شو هیڅ خو دی راوړی نه شو، نو الله ورته ویلي چې راوړی. دې ته وایي امر للتعجیز، مطلب دی چې تاسو دا کار نه شئ کولی. امر للتعجیز دا د عاجزه کولو لپاره دی چې تاسو عاجزه یې د دې نه کولی نه شئ، او دا چیلنج دی. او دا چیلنج چې دی نه د هغو نه دی پوره کوي. او تاسو ته ان شاء الله راشي، اوس ختم شو، خو به هر حال قرآن کې ځای په ځای به دا راځي. تاسو ته په دې باندې بیا زه تفصیل وکړم سبا سبق کې ان شاء الله العزیز، چې په قرآن پاک کې چیلنجز څومره ورکړی شوي دي او څومره قسم ورکړی شوي دي، او تاسو په خپله سبا زده کوئ ان شاء الله. خو هغې نه شو پیش کولی قرآن پاک، د دې په شان یو لفظ هغو نه شو راوړی. دلته هم دا تحدي او چیلنج ورکړی شوی دی مشرکینو ته چې که تاسو په دې کې څه شک کوئ چې یاره دا محمد صلی الله علیه وسلم دا د ځانه جوړوي، نو تاسو هم انسانان یې جوړ کړئ که نه. او زه به تاسو ته ووایم چې د هغې شاعري څنګه وه او د هغې ادب څنګه و او د هغې په اشعارو کې فصاحت او بلاغت څومره او هغه حاضر جوابه څومره. دا به انشاءالله سبا بیا تاسو ته ذکر شي. الذي الله هغه ذات ته جالا چې پیدا کړی دا لکم ستاسو د پارا الارض زمکا فراشن غړېدلې، وانزل او راوری من السماء د وریزنا د پورتنا ما ان باران، فاخرجا پسرا ټوکی راوباسی به په دې باران سرا من الثمرات دا قسمه قسم غلونا میونا رزقا لکم خوراک ستاسو د پارا. فلا تجعلوا پس تاسو مجوڑوئی مگر زوئی مجوڑوئی للہ دا اللہ سرا اندادن شریکان، وانتم تعلمون او حال دادے چی تاسو پوئی گئی. وَإِن كُنْتُمْ او کچری یی تاسو فی ریبن پشکی مما دا اغی قرآن پبارکی نزلنا چی منگا لگ لگ را لیگو علا عبدنا پخپل بند باندے، فاتو پس راوڑی بصورت یو صورت قدری من مثلی پشان دی قرآن پا فصاحت و بلاغت کی.